روي کچا پښتانه زورول هغه به بیا مونږ زورو خپل مور وطن د پاره د خپل معزز خاورې د پاره د طریقې پښتونخوا د پاره هر یو تور هر الزام ته تیار یو کدای الزامونه لګوي کدای تورونه لګوي کدای جیلونه ډکوي او کدای ګولۍ وروي د دغه خاورې تقدس دی چې مونږ به په هر تانې باندې په سینه ورته ولاړ وو کته وایې چې ستاسو لهجې ترخې دي تاسو خو ترخې خبرې کوئ تاسو خو سختې خبرې کوئ مونږ د وس درته برابر کو تا ته به بیا سختې و لهجې نورې هم در وښیو یوه وینا یو یوه ژبه یو مو عزت دی یو مو ذلت دی او د دشمن زموږ ته پالیسیان هم یو شان دي لہذا متحد به په یو صورت کې ورته ودرېږو ټول پښتانه به ودرېږي او زما په کور کې مسله نشته زما په پښتنو په کورونو کې مسله نه ده که مسله دا د جی ایس کیو په پالیسیانو کې دی هغه د خپلې پالیسیانې بدلې کړي زما په کور د څوک نه راننوځي په رڼا ورځ او په ځمکه د پاسه روډونه په نظر نه ورځي خو په ځمکه کې د لاندې زموږ ګیس او وسایل ورځي په نظر زما د وطن ملال خوندې ماندې ده هره ورځ په لرګو پسې لرې لرې ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دودونو کې وخت تېروي او زما په ګیس دی ستا د وطن کورونه آباد وي دا نه منو در سره دا هېڅکله هم نشي کېدلی موږ د هر چا قدر کوو خو د خپلو بچو خوراک بل چاته نه ورکوو د خپل وطن روزګار چاته نه ورکوو پښتون په خاوره ډېر دردونه تېر شوي دي خو یو داسې درد د پښتون قام او د پښتون وطن په سینه داغ پروت دی چې په تاریخ کې به هېر نشي او هغه درد د جبر هغه لوی درد هغه ورځ وه چې په شاه سنخیلو کې یو نیم سل د دغه وطن بچي په یو ځای شهیدان کړل شول او هغه خاوره هغه کلي ته نن د کونډو د یتیمانو کلی وایي دغه لکي مروت په مختلفو شکلونو کې ډېر زیات دردونه لیدلی دي د خپل بچي کله په یو شکل او کله په بل شکل کې په وینو کې لمبېدلي لیدلي دي د په خپله خاوره د بدامنۍ داسې وختونو سره مخ شوي دي چې په ماښام نه پس د خپل رور کور ته نشي تللی داسې دردېدلی خلک چې په زړونو کې د امن او د ښه ژوند ارمان لري خو بیا هم پوره کیږي نه نن د هغو سره په هغه سیمه کې دننه ولاړ یو او دا غونډه چې راجوړه ده په دې کې څلور بنیادي خبرې دلته کیږي زما به ټول مقصد په هغو خبرو باندې یو تفصیل سره خبره کول دي او لکه څنګه چې مشر ویل چې فیصله دې وشي چې په حق څوک دي نو زه به لږ په تفصیل سره په دلیل سره په ثبوت سره دا څلور خبرې پیش کوم
او حقیقت ته فیصله به هم کوو خو زه د دنیا هر قوت ته هر زورور ته هر عدالت ته هم دا چیلنج ورکوم چې تراشه زما سره کېنه که په دې خبرو کې تاسو مونږه ګرم کړلو مونږ په دلیل نه و پورا مونږ په ثبوت نه و پورا هره سزا چې راکوې مونږ ته منظوره ده خو البته که په دلیل باندې هم او په ثبوت باندې هم دا خاوره پوره وه د دغه ولسونه پوره وي بیا د حق ورکول کیږي اول راځو د امن خبره ته زما سپینګیري ناستي ځوانان ناستي د وطن زه د دوی نه تپوس کومه په امن کې زمونږ د چا نقصان دی په امن کې خو زمونږ ګټه ده په امن کې خو زمونږ فایده ده زما د وطن سپینګیرو ته تحفظ دی پکې زما علما ته تحفظ دی زما د ځوانانو او ولسونو ته تحفظ دی په امن کې زما دا د پولیس والو ته تحفظ دی په دې امن کې زما د وطن هر بچی ته تحفظ دی نو مونږ څوک یو چې مونږ به امن نه غواړو امن تر ټولو لوی مفادات دي زمونږ امن تر ټولو لویه ګټه ده زما د وطن امن زما په وطن کې د دې وطن ښکلا ده امن زما تګ راتګ دی امن زما غم خادي ده امن زما روایات پللی شم په امن کې زه اختر کولی شم په امن کې زما بچي سکول ته تللی شي په امن کې زما بچي مدرسو ته تللی شي په امن کې په جماعت کې زه په آرام سره لمونځ کولی شم لہذا امن زمونږ غوښتنه ده خو بیا بل اړخ ته جنګ دی جنګ د چا ګټه ده جنګ د چا فایدې دي زمونږ د ولسونو هیڅ فایده په جنګ کې نشته زمونږ د عوام هیڅ فایده نشته زمونږ د علما زمونږ د مشرانو زمونږ د پولیس د عامو خلکو د ټولو په جنگ کې هیڅ فایده نشته البته خبره به سپینه کوو په جنگ کې ځینو خلکو ته ډالر ملاویږي په جنگ کې ځینو خلکو په آسټرالیا کې ځان له جزیرې اخیستې دي په جنگ کې خلکو پاپا جونز جوړ کړي دي په دې جنگ په دې وینو باندې د چا کاروبار لګیا دی لہذا نن واضحه ده خبره چې امن زمونږ غوښتنه ده د جنگ نه زمونږ کرکه ده البته ځکه زمونږ مخالفت کیږي چې د ځینو زورورو خلکو او هغه زورور څوک دي هغه جرنیلان چې نن ډالر ګټي د هغو په دې جنگ کې ګټه ده او بیا راځو د هغې جنگ د جوړولو دپاره ترهاګري ضرورت وو نن چیلنج ورکو دنیا ته چې راشه په دلیل به سره وکړو ترهاګر پالیسی د چا وه زما د کام د دېږي مشرانو وه زما د دېږي وطن د خلکو وه که د بل چا وه آیا د دېږي ترهاګرو تربیت چا کړی دی آیا زمونږ کامونه سره راټول شوي وو دوی ته تربیت ورکړی وو که نه بل چا ورکړی وو هغه هم زه ښایم چې تربیت چا ورکړی وو محترمو ما ته دې وښایي چې زمونږ کام چېرته جرګه کړې ده چې مونږ به تربیت ورکوو چېرته جرګه کړې ده چې مونږ به اصلې ورکوو چېرته جرګه کړې ده چې مونږ پیسې ورکوو نه مونږ هر کله راټول شوي یو مخالفت مو کړی دی چې مه څوک تربیت ورکوئ مه څوک اصلې ورکوئ مه څوک پیسې ورکوئ مونږ یې مخالفت کړی دی خو محترمو زه نه وایم ځکه چې ما ته خو دی غدار وایي خو د خپل کرنیل امام انټرویو ده چې ما ته خپلو افسرانو وویل چې ټریننګ ورکړه خلکو ته د ترهاګرۍ او ما 95,000 خلکو ته ټریننګ ورکړی دا د کرنیل امام الفاظ دي دا د جنرال مشرف الفاظ دي چې دا زمونږ هیرو دي دا د جنرال عبدالقادر بلوچ الفاظ دي چې هغه وایي چې
چې ترهاګري مونږ د یو مقصد دپاره جوړه کړه او دا سیمه مو ورته داسې وګرځولې چې ټریننګ کمپونه مو ورته پکې جوړ کړل. دا د جنرال حمید ګل پالیسي وه چې دلته به ترهاګري وي. دا زما د کام پالیسي نه وه. دا د دنیا د لویو قوتو د امریکې نه واخله د دغې ملک د جرنلانو پره هغو به پیسې اخیستې دي، هغو تربیتونه ورکړي دي، هغو اصلې ورکړي دي، هغو پیسې ورکړي دي. بیا یې کله هم پښتون کام دا جرګه نه ده کړې، کله هم پښتون کام دا مرکه نه ده کړې. باسیت کام موږ په دې کې نه یو ملوث چې کوم خلق ملوث دی هغه موږ نه دی جوړ کړی. که په پښتنو کې څوک ملوث هم دي هغه موږ نه دي جوړ کړي. بیا ویل اپریشنونه کوو او په اپریشنونو کې موږ ترهاګري ختموو. و زما محترم ولسه عجب کار وو چې اپریشن به یې کولو وسلوالو خلکو ته به 15 ورځې اول د پته ورکړې وه چې اپریشن روان دی. هغه 15 ورځې اول وتلي وو. زمونږ عام ولس به نه و خبر. بمبار به هم په عام ولس کېدو، کور به هم د عام ولسونو لوټ کېده. ده وویل چې خلق مې ختم کړل. خلق نه، دا د وزیرستان ګاډر ټیاران یې ختم کړي وو. البته بیا وسلوالې ډلې د دغې ځای نه ووتلې. مونږ ګواهي ورکوو چې هلته بیا وسلوال خلک نه وو. بیا مذاکرات چا ورسره وکړل، بیا د مذاکراتو په نامه باندې واپس چا راوستل. نن چې دا پولیس وژل کیږي، نن چې دا ولس وژل کیږي، نن چې دا ماشومان ښځې او سپین ږیرې وژل کیږي، د هغې ذمهوار هغه خلک دي چې د مذاکراتو په نامه باندې بیا وسلوال تنظیمونه دا خاوره ته رادانه کړل. او بیا یې یو نوی وخت، یو نوی دور داسې جوړولو. دوی یو ځای کې څو کسان پیدا کړي، په هغه باندې دلته فایرینګ او دماکې وکړي. او چې کله هغه وشي بیا وایي زه خو امن راوړم، اپریشن کوم. دا اپریشن په نامه باندې زما خاوره ونیسي، زما په وسایلو قبضې وکړي او د دنیا نه په دې نامه ډالر وګټي. دا کاروبار مونږ نه منو. دا کاروبار نور مونږ په خپله خاوره نه پرېږدو. ولسونو ته امن ورکول د ریاست ذمهواري ده. عجبه خبره ده. ټریننګ هم تا ورکړی، تربیت تا ورکړی، اصلې تا ورکړي او خپل د منلي هم دي. بیا په د مذاکراتو په نامه باندې دغه وطن ته بیرته تا راوستي دي او دلته راننوځې زما په کور چې دلته غواړم چرته غواړې. او ورځ زما په کور کې مسله نشته، زما په پښتنو په کورونو کې مسله نه ده. که مسله دا د جي ایس کیو په پالیسیانو کې دی، هغه د خپلې پالیسیانې بدلې کړي. زما په کور د څوک نه راننوځي. نن تا دلته دا د ریاست کار دی. دومره وړوکی زړه لرې چې د دغو غریب ولس نه، د دغې خوار ولس نه، د دغې بېوسه ولس نه هغه یو نیټ هم و، هغه یو نیټورک هم و. تا چې د غږ پورته کولو هغه دې هم پسې بند کړه. ته خو خلکو ته وایې، دوی خلکو ته څه وایي؟ دوی وایي دا د ریاست مخالف دي. ورور راشه په دې خبره وکړو چې مخالف څه ته وایي. مخالف هغې ته وایي چې تکلیف درکوي، وژني دی، دردوي دی، راته ودې ښایي مونږ د ریاست څومره خلک وژلي دي، مونږ یې څومره خلک ورک کړي دي، مونږ د کوم ریاستي واکدار په کور ورننوتي یو، مونږ د کوم ریاستي خلکو نه د دوی وسایل په زور باندې اخیستي دي. نه 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 نه، مونږ نه دی دا کار کړی، مونږ مخالفت نه دی کړی. البته د ریاست پالیسیانو زمونږ 80,000 خلک وژلي دي، دوی زمونږ خلک ورک کړي دي، دوی زمونږ په خاوره زمونږ وسایل لوټلي دي. دای ما نه پرېږدي. دای د پښتنو خلاف دی. پښتانه ریاست خلاف نه دي، ریاست د پښتنو خلاف جوړ شوی دی. دای به خپلې پالیسیانې بدلوي. مونږ چې نن راچک شوي یو د دغې دپاره راچک یو چې مونږ درد ولیدو، مونږ تکلیف ولیدو، مونږ یو دردېدلی ژوند را تېر کړو. زه ماشوم دا جنګونه شروع وو، هغې وخت نه د کورونو نه بس مونږ ستړي شوي یو. خپل کلي کې ژوند نه و، په یو جنګ کې ناڅاپي ژوند ورالوی شولو. نن مو ارمان دی، نن مو ارمان دی چې مونږ خو جنګونه ولیدل، مونږ تکلیفونه تېر کړل، خو دا ماشومان رالویږي، دا مونږ نور جنګونو ته نه پرېږدو. مونږ پر راتلونکی نسل او بیا دلته یو خبره کیږي د اسلام په نامه د پښتنو مرګونه. زه به نن لږ واضح کړمه، اسلام ته په ټوله دنیا کې دومره پښتانه چې لرو، زمونږ
ته په بل ځای کې روزه وخوره روژه او بیا د پښتنو په خاوره وخوره ته به فرق محسوس کړې چې پښتانه څومره اسلام ته قدر لري ته په بل ځای کې د جومات مخکې چې ډانسونه لګیا وي هم هېڅ مسله نه وي زما خو الحمدلله چې لرې یو کرکټ ګراونډ کې کیل هم شروع وي ټول مشران غږ پې وکړي چې لمونځ وخته یې راځئ مونږ اسلام ته قدر لرو زمونږ په اکثرو علاقو کې جوماتونه پاخه جوړ کړي وي حالانکه کورونه موږ د خټې جوړ کړي وي موږ د خټو کورونو په منځ کې خپل جماعت پوخ راته جوړوو څنګه خلک د اسلام په نامه پښتانه وژني څنګه د اسلام په نامه ته پښتون قام ته لاس ورچوي حالانکه دا خو هغه قام دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات احترام اسلام ته لري لہذا په کوم نامه باندې هم چې په دې خاوره باندې څوک پښتانه وژني دا ناجایزه ده دا سراسر زیاتی دی دا جبر دی دا ظلم دی او په دې کې دنه لکه مشر چې وویل چې په دې دا فیصله وشي چې په دې کې څوک ټیک دي څوک غلط دي زه بیا وایم دلته کارا فیصله دا ده چې پښتانه د امن په غوښتلو کې حق بجانب دیو ټیک دي او هغه ټول قوتونه هغه که په وردي کې دي که بغیر وردي دي چې هغه په دې خاوره باندې جنګ کوي هغې هېڅ جواز نشته د جنګ او هغه هېڅ په دې کې ټیک نه دي هغه خطا دي هغه د خپله لار سمه کړي دلته دومه خبره کېږي زه لږ په تفصیل سره ځم د مروت کنال خبره کېږي 22-25 کاله کېږي زه یو بل ځای ته درته ځم د هغې ځای د حالاتو سره به دا شی ووینې چې تړلی دی یو ډېر لرې ځای ته ځمه په بلوچستان کې د بلوچ وسایل دغه ریاست وړل شروع کړل په هغه یې قبضه وکړله او چیرې یې وړل هغه د پنجاب فکټري یې په هغه ګیس او د بلوچو د غرونو په وسایلو چلول غوښتل هغه ټول وسایل چې کله د پنجاب ته راواړول چې د پنجاب فکټري آباده شي چې د پنجاب فکټري آباده وي بیا به د پنجاب ځوانان په روزګار وي دوی به د خپلو خویندو میندو نه لرې نه وي خپلې میندې به اوښکې نه پسې تویوي د دوی کورونو کې به د دوی خویندې میندې ګیس ته ناستې وي اور به بل وي او داسې به دوی فکټري کې هم آبادې وي چې کله یې دا کار شروع کړو نو بلوچ ورته غره ته چک شو بلوچ جنگ شروع کړو د هغې جنگ دپاره دته سړي په کار و چې هغه جنگ ورسره وپالي نو دلته کنال بند شو مروت بېروزګاره شول او په ایف کښې برتي شول هلته نن د پنجاب د مفاداتو جنگ د دغې خاورې په ځوانانو کوي وینه د مروتو تویږي فکري د پنجاب پې آباده ده دا د کنال خبره ده څوک اسانه نه اخلي دا د مروتو ځمکې چې دوی داسې بنجر کړلې داسې د مروتو د خټک د بیټني ځمکې چې کله دلته په دې خاوره باندې اوبې کېدلې دا د یو غټې منصوبې تیر شوي دي نن د پنجاب د ځوانانو د نوکرۍ په خاطر او په خپل کلي د ژوند په خاطر په خپل کلي چې ژوند وي بیا بچي هم تربیت روغ کېږي بیا په نشو په تماشو نه اخته کېږي د هغې ځای د ښه ژوند دپاره نن د مروتو وینې تویې شولې د خور مور موږ ورته احترام دار چې خور مور ته لرو خو هغې ته چې کوم وسایل کوم کور تاور جوړ کړی دی د هغې دپاره زما د وطن مند یې اوښکې تویوي په هغه لاسونو پسې نو لہذا تاسو د خپل راتلونکي نسل فکر به کوئ دلته دا ولسونه آیا خپل بچی دې ته رالویوئ چې دوی د پردو وطنونو د روزګار دپاره وینې تویې کړي نه موږ منو چې دلته به تحفظ په مشترکه کېږي خو داسې به هم نه کېږي چې یوازې پښتانه یو ځای ته ورمخکې کېول کېږي لہذا دا کنال جوړول دا د دغې وطن مستقبل دی په دېږې به کله هم نه تېرېږئ زه بیا خبره کومه ټول پښتون ولس ته نه اوري ځکه چې دا خبرې به بیا بېګا ټول پښتانه اوري د مروتو دومره ځمکې دي چې په بل پښتون وطن کې چې د خان څومره ځمکه ده دلته د یو غریب سړي دومره ځمکه ده اوس مولوي صاحب خبره کوله چې د 800 کرنالو ځمکې مالک دلته د 20 کیلو غلطه ولاړ وي په لاین کې دا کومه تباهي نه ده یار دا کوم حالات دي دا د کوم وخت سره مخامخ شوي یو مونږ د 800 کرنالو مالک د 20 کیلو تروړې دپاره د غلې د تروړې دپاره په لین کې ولاړ وي
او بلا د لیفت کینال کی صدر تکاوما کچیر دا کینال مروت کینال جوړ شي یا داسې د بیٹونو مروت خټکې دا ټول ځمکې آباد شولې د پښتون وطن کې یو شی لږ کم دی غنم دا به د ټول وطن غنم پوره کړي د پښتنو د ټول وطن بلا منصوبه دا ده چې پښتانه د په غنم او په غله کې خود کفیل نه وي چې دی تل پنجاب ته لاس ټیټ نیولی وي چې ما ته غنم راکړه دا هم د یو منصوبې لاندې کېږي نو محترمو مونږ صرف دا د لکي مروت چې کوم مسایل تاسو یادوئ دا زه ښکاره درته وایم د دې سره د ټول پښتون قام ژوند تړلی دی د مسایلو سره دا به صرف د لکي مروت بیټني او مروت خبره نه کوي ټول پښتانه دی په دې خبره باندې ځان پوه کي په دې باندې د ټول راپاسي ټول د په دې باندې یو مبارزه وکړي یو مزاحمت وکړي د دغې مسلې حل کول ضروري دي محترمو د ګیس خبره کیږي ګیس ستا په وطن کې دی او په آباد د پنجاب فیکټري وي شپه په شپه یې پایپونه تېرول شپه په شپه یې د دغې خاورې په هغو خوږو باندې د خپله خوله ماړوله خپله خېټه ماړوله چې کوم خدای منتها کړي دي زمونږ د خولې نواړه چې کومه وه زمونږ د خولې پشان چې کوم و د خوراک هغه یې په لاس کې راناخیستو او خپلو بچو ته واړ مونږ د هر چا قدر کوو خو د خپلو بچو خوراک بل چاته نه ورکوو د خپل وطن روزګار چاته نه ورکوو زما د وطن ملال خوند یې مانګې ده هره ورځ په لرګو پسې لرې لرې ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دودونو کې وخت تېروي او زما په ګیس دی ستا د وطن کورونه آباد وي دا نه منو در سره دا هېڅکله هم نشي کېدلی که د پنجاب فیکټري دومره خوند ورکوي را دې چې زما په خاوره دې جوړې کړي بیا به زما د خاورې بچي د پنجاب د پارکونو مخکې په 100 روپۍ د چا بوټونه نه پلش کوي دلته به یې روزګار وي خو زه بیا هم خبره کومه واضحه کومه د پنجاب مخالفت موږ په دې نه کوو چې د ده شکل تور دی که سپین دی که زیړ دی شکل خدای ورکوي د شکل په بنیاد زموږ مخالفت نشته دا دال خوري سبزي خوري غوښې خوري چې څه هم خوري زموږ د ده سره په خوراکونو باندې